السلام علیکم ملګرو، د ام فضل نبی ملګرو. یو افسوسناک واقعیت سره شروع کول غواړو چې کوم په تیرو ورځ باندې د نوخار په سیمه د مصري باندې تانې په حدود کې میا عیسی په کلي کې کم پیښه شوې وه چې هلته د ماوسن په مونځ کې په دوران کې په جومات کې یو کس وژلو. د هغې صرف اپډیټ در کول غواړو ملګرو. دا کس چې کوم دی نو د زوی رپورټ دا په دې کوي چې زما پلار مقتول ګلزار د ماوسن مونځ له لاړو په جومات کې چې کوم دی نو د علاقې ملزم چې کوم دی نو هغه منور ول جبار چې کوم دی هغه باندې فیرنګ په جومات کې چې کوم دی هغه قتل کو. ملګرو د زوی دا رپورټ په دې حق لکای چې زما د په دې ملزم په دې باندې تیش راغلو چې مونږه خپل رور چې کوم دی ګلزار چې کوم دی زموږ پلار هغه خپل زوی عمان ته د روزګار دپاره اصول نو په هغې باندې د ملزم چې کوم دی نو ډېر تیز کې راغو او د باندې زما پلار باندې فایور ته تا ولې دا زما دوست زما یار چې کوم دی نو هغه ته ولې مطلب چې ما نه جدا کو او د دې عمان ته ولېږلو. نو ملګرو زما په دې حق باندې صرف دا رپورټ دی چې زموږ د معاشره په کم طرف ته روانه ده چې په جومات کې یو فیرنګ ټکې او بې ګناه سړی په دې وجه باندې کړلی. آیا ته د دې پلار څه قصور و؟ د دې پلار د دا قصور و چې دی صرف د جومات دغه لپاره چې کوم دی نو هغه خپل زوی ځوان زوی چې هغه به ګرځېدو خوشې به ګرځېدو او هغه د روزګار دپاره هغه دغه عمان ته واستولو. نو په دې خلکو په دې دغه باندې چې کوم دی نو هغه دغه چې کوم دی ملزم هغه د مالتي د کلیوال چې کوم دی په تیش کې راغو او دا کس چې کوم دی نو هغه ووجلو په دې وجه باندې چې تا خپل زوی ولې د روزګار دپاره ولې واستولو. زموږ ملګرو د ویډیو مقصد دا دی چې زموږ د معاشره دومره بېروحي طرف ته روانه ده، دومره بېحیثي طرف ته روانه ده چې دلته خو ټیک شوه ډاکوان هم دي هر څه دي، خو بل یو نفسیاتي یو معاشرتي دا دغه چې کوم دی دا ډېر په تیزۍ باندې په معاشره کې دا خورېږي، دا لګیا دی دا یارانې دوستانې زموږ په معاشره کې دا خورېږي چې نن د زموږ د پلارانو باندې هم ګزارونه کېږي، هغه هم قتلې کېږي، هغه باندې هم دغه مخکې به خو دا خبره کېده چې یاره ته ما سره ګرځېدې نه ولې په دې وجه باندې ته ولې بل سره ګرځې اډه چې هغه کس پرې وویستو. نن هغه پلار بې ګناه د په دې وجه باندې قتل کړو چې تا خپل زوی ولې د روزګار دپاره ولې ولېږلو او ما نه دې ولې جدا کړو. نو دا د ډېر افسوسناک واقعه ده، ډېر افسوسناک په دې باندې ټول علاقه چې کوم دی نو ډېر غمګینه ده. دغه دی مطلب چې بې ګناه سړی په جومات کې وجلې. نو موږ کوشش دغه کوو چې انشاءالله چې قانون به چې کوم دی اف آی آر در شوی دی قانون په دې باندې خپل عمل هم درآمد کوي او دا ملزم ته چې کوم دی کړي سزا. خو زموږ د معاشرې هم دا فرض دی چې کوم دا معاشره کوم طرف ته ده کوم طرف ته روانه ده نو په دې باندې ملب لګونډې غور پکار دی. ډېره مهرباني جي، والسلام.